رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف بلغ خريستك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد البارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زمان کرانو مسلمانانو لری نزدین راتن کو تاسو ټول د زکو شامدین هر کړای وای جمعې مصطفی او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمان وګورو نن بیا الله احسان دې په موږ باندې چې جمعې باندې مبارک ورځ الله نصیب کړه خوش قسمت دې چې تاسو پیدا د جمعه راغی او څوک چې په سپیکر باندې زما आवाज اوري او وي ته ما خاص دې الله کور دار شي نن د جمعې ورځ 1 اکتوبر 2021 او اسلامي میاشتې اسلامي دویمه میاشتې 1444 هجری سفر المظفر دویمه میاشتې نن درې باندې شلم تاریخ دی او هندي میاشتې دا اسو میاشتې نن 14 تاریخ دی ما عزتمندو تیری جمعے کی اور دین مخ کی جمعے کی مونگا دی امت تا عظیم امید چکم بچی ورکڑی دی دا اوئی یوسو بہادران او یوسو دی اسلام عظیم نامور معززین ذکر مونگا کڑے ہو نن ہم معزت مندو چونکہ دامیاش امام اہلسنت امام اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 25 سفر المظفر دل دنیا نا رحلت کرایا نو دا اوئی په مناسبت سره دا اوئی علمی شاہکار علمی دنیا کې دا اوئی کم یو مقام دی په دنیا هغه بلد دی په دې مختصر وخت کې بیانو دې سره سره په دې حدیث باندې به عمل وشي نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف مفہوم دے کتابوں نے لکھی عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ ویکلت دا صالحین دا اللہ نیک بندگان و ذکر کی گی پکم زلی باندے اللہ نیکان یادے گی پکم سے باندے دا اللہ نیکان دا ذکر مبارکت سا اللہ رحمت نارا رہے گی ہماری زمان دو یوداسی امام اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تا سے کتابوں لکھلے دی چدتا 50 علوم باندې اللہ دسترس ورکړو سے کتابوں لکھلے دی چدا 50 سے کتابوں لکھلے دی چې 70 علوم باندې اللہ دتا عبور ورکړو اور 50 علوم کو دسے دا خبر خکارا دے جدر عظیم انسان اور 50 علوم کے کلام خبر استعمال کرائے 50 علموں کے در عظیم انسان ہر علم متعلق یہ کتاب نہیں کرائے اللہ عزت مند دا عظیم انسان کلم اسلام تا دو خلق رسوی اسلام کے غلط عقائد اسلام کے شرع انگیزی کبھی اسلامی لبادہ کی اسلام تا ہمیشہ دے پارا نقصان چے ملاو شوئے دے آغا دے اسلام و لباس کے اسلام تا ملاو شوئے دے سنگی اول ابو
फेरोज یو نیک انسان په شکل باندې مدینه منورې ته ځان دننه کړ او هغه عمر چې حضور فرمایي ای عمر چې په کومه لار باندې ځې په هغې لارې باندې شیطان هم نشي تللی نو د کومې مور زوی دومره طاقت چې عمر باندې داسې حمله کوي نو دی هم د یو مسلمان یو ساده او دین سره محبت کوونکی ساده مسلمان په شکل کې مدینه ته رادننه شو او سهار لمونځ کې موقع یې کتله په جمع کې ودرېدو بس چې څنګه نیت وتړلی شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرآن شروع کړو نو بس دا ظالم رامخکې شو او په خنجر باندې 3 ځله وار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې وکړو ولې چې پته وه چې په مونځ باندې زه حمله پې باندې کوم دی ما ته څه نه وایي ځکه چې دی مونځ کوي خو بلې مور زوی دا جرأت نشته دی چې حضرت عمر باندې داسې حمله وکړي وایي ځکه یې په اسلام په لباده کې رادننه شو او په مونځ حالت کې حضرت عمر فاروق باندې حمله وکړه بیا ما عزتمندو قدرمندو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کور نه څلوېښت ورځې خوارجو پیرهداري کوله مسلمان نور پرېښودل بیا یو څوک د ده همدردو په شکل کې دته وردننه شو چې موږ اسلام ته او خلکو ته دا شوق چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په خپلو محبینو خپلو ملګرو شهید کړی نو هغوی همدردو په شکل کې دا کسان رادننه شو او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په خوله باندې روژه فرمایي دې نه مخکې مې سترګې پټې شوې نبي علیه السلام مې په خوب باندې وکتلو الله محبوب فرمایي ای عثمان نن څویمه ورځ د تا په خپلو شونډو اوبه نه دي ایښولې او روژه دې ده اوس نبي علیه السلام په لاس مبارک کې اوبو مشکی او صابن یې چې کوم جوړی ما ته یې ویل اوبه مې لاس کې دي ای عثمان دا اوبه درکه مسکې که ماښام ما سره ته روژه ماته ورغواړې سبحان وایي ما عرض کړو چې قربان زه ماښام تاسو سره روژه ماته ورغواړم ما عزتمندو مازدیګر او د ماښام په وخت کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه بې دردۍ سره شهید کړی شو په خپل کور کې قرآن تلاوت یې کول اسلام ته اسلام په لباس کې نقصان خلکو رسولی او نن یې هم رسوي ما عزتمندو بیا حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام الحمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و شکل و صورت کے عبید اللہ ابن زیاد کوفے ته دننه شو او خلک یې توککړو د مکې خلکو حجازیانو لباس یې واغوستلو او بیا یې په کوفه کې حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنه امام حسین تر زوی اول شهید کړلو او دی د ده لاش یې ځوړند کړلو نو اسلام ته ما عزتمندو د اسلام په لباده کې خلکو نقصان رسولی دی چونکې خلک خرڅېږي بیا داسې یو وخت راغی چې په مکې مکرمې باندې حرمینو طیبینو باندې غټ غټ علما موجود وو بیا د انګریزو یو سازش جوړ شولو همفرے کے اعترافات یو انګریز تیر شوی دی هغه یو کتاب لیکلی دی همفرے کے اعترافات په اردو کې هم د هغه اوس ترجمه میلاویږي په انګریزي کې لیکلی هغه کې د بالکل صفا لیکلی دي چې دا قادیانیان چې دي قادیانیان او بر صغیر پاک و هند کې فرقواریت خورول او په مکه مکرمه کې عبدالوهاب نجدي په نوم سره یو سړی راپورته کول او د مکې مکرمې او د مدینې منورې علما د هغې زمانې په یوې ورځ کې 360 علما شهیدان کول دا ټول وایي زموږ چال ما عزتمندو دا همفرې یو انګریز و چې د مسلمان په شکل کې د مسلمان په لباس کې د مسلمان علوم حاصل کړل او دی اول مکې مکرمې ته راغی او هلته افراتفري جوړه کړه او بیا ما عزتمندو قدرمندو دا راغی بر صغیر پاک و هند ته او هلته یې څه برای نام ملایان واخیستل او حکومت کې افراتفري جوړه کړه خو ما عزتمندو
کریم دا ہر زمانے فرعون لرے و موسیٰ را لیگی ولی وَإِلَى كُلِّ فِرْعَوْنِ موسیٰ ہر موسیٰ دے پارا اللہ تعالی ہر فرعون دے پارا اللہ یوم موسیٰ را لیگی مائی عزت مندو کلچ کو 1000 سال کے اکبر بادشاہ دین الہی اشاعت شروع کرو خپل دین ایجاد کرو خلق تبے ماتا سجدے کوئے نو اللہ رب کریم امام ربانی مجدد الفسانی بوندے دس سڑائے ورطا راولے گلو چنو کو ادائے قتل کرو نئے دے اوہ گلو بلکہ پخپل علمی دلائل اس اور پخپل اخلاق اس رائے اکبر بادشاہ دمرا متاثرہ کرو اکبر بادشاہ تو بے باصل و سرا دے مجدد الفسانی پلاس کے خود دے دم روئے تھوڑی مائی عزت مندو درس حدیث و درس دے پارا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی علیہ گلو دین اسلام اشاعت دے پارا وہ پنزم ہجرے کے پنزم اوشپگم ہجرے پمینس کے حضرت خواجگان خواجہ چشت اہل بہشت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ اجمیر تراولے گلو ہندوستان کا اور دین اسلام پیغام میں راولو اجمیر کے پہلا مسلمان دے خواجہ غریب نواز رحولے جوڑ شوئے دے اور سمرہ پا یو کرامت سرائے 90 لاکھ خلق مسلمان کر دبا کہتا تاریخ نکلی دی تاسو دا انگریز ہم تاریخ مجھے قول ہے شئی برے صغیر پانکو ہم تاریخ کو رہے اللہ سنگے نایاب علماء اور طرح لیگلی مشایخ اور طرح لیگلی مائی زرمون دو کلچ بیا کو ہندوستان کی فتنوں سر را اچھت پڑو او قسم گستاخیانے انبیاء اولیاء متعلق شروع والے صحابہ کرام برسر عام کنزل شروع والے اللہ تبارک و تعالی یو علمی کور کے یو علمی شخصیت امام اہلسنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 10 شیوال 1276 سنی ہجرے کے اللہ تبارک و تعالی دی دنیا کا راولے گلو 14 جون 1956 کہ اللہ تبارک و تعالی 1856 کے اللہ تبارک و تعالی دا عظیم انسان پیدا کرو جس سے انسان جماعی ضرورتوں بعلم کے وعقل کے دشان کے نایاب کتابوں شرط سے کرکڑائے دے درے کالا عمر کے معشوم سب عمر بھی استاذ برات لوگ سبق پہ اورتوے ناظرے سبق درے کالا عمر کے اور قرآن کی یوزی کے اگر استاد زیر ہوئے تو انوے یہ بچہ وہ لینا ہوئے درے سلے ورطا ہوئے تو انوے نو استاد پاسے تو جدنی کا مولانا تقی علی خان توارا ہے اور دوئی دستا دے بچی تا یو ٹکا زوائے میں دستا دا المسائل آٹکا ہے نر پسے ادا کریں ایغا وہ کرتلو وی بل قرآن راوالے درے قرآن پاکوں یا نور پسے راوان کسکو اگا التپو لکھ کے غلطی شیوا چاہ استاذ کم سکی کے زیر ویلو اور امام اہل سنت نور پسے ویلو و نور نسکو دا قرآن کے آلتا زبر نکلائے شیوا و دزدہ نور پسے ویلو دس عظیم انسان قدرے کا روح اور مائی عزت مندو سوار لسکالا لس ورزی سوار لسکالا شفاق میاشتے لس ورزی اور دی عمر کے صرف عالم نشو بلکہ ورسارا مفتی ہم شروع ورسارا مفتی ہم شروع یو کسرا ہے لار دیوائی مولانا سے ہماری وہ فتوہ پکار رہا سنگ فتوہ وہی دا فتوہ میں پکار رہا چی ایویز معشوم تا ایویز زنانا دا خلے بزائے باندے دا خپل سینے پای پپوزا باندے ورکڑے پپوزا باندے پای ورکڑے او دا پای معشوم خیب تلاڑے مدد زنانا چی دا سینے پای معشوم تا ورکڑے دا دا پای امور جوڑی گی کنا جوڑی گی قرآن و حدیث کو روشنے کے ماں تا جواب رکھا
امام شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پلار مولانا نرکی علی خان چې دا کندهار د افغانستان اوسیدونکي او د دوی نیکان جهاد لپاره محمود غزنوي رحمت الله علیه سره برې صدیق پاک هند ته راغلي او بیا دلته آباد شو او ټول جد بردد زه پسې ټول عالمان نو پلار بهر ناستو په باننده کې وایي دلته به یو عالم صاحب ناست وي هغه به دا فتوا درته ولیکي عکس دننه شولو بیا راووتلو وایي صاحبه دلته خو څوک عالم نشته دی وایي ته لاړ شه وګوره هغه لاړو بیا یې وکتلو وایي صاحبه دلته خو نشته وایي ته وګوره دریم ځل بیا دننه شو وایي چې نور څوک نشته یو هلک دی په چټۍ باندې ناست دی څه لیکل کوي وی دا علق دی کنا دا علق نه دی دا مفتی دی ورشه دی به درته ولیکي نو امام اهل سنت امام شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله علیه چې هر عالم چې ځان ته عالم وایي او د علم نه خبر وي هغه به اعتراف کوي او د وایي به چې دا واقعي په علم کې سمندر دی په څوارلس کاله شپږ میاشتې لس ورځې عمر کې پهله فتوا ولیکله جهان تک کسی هم که یوه زنانه په پوزه باندې ماشوم ته پی ورکړي دا هم د ده رضایي مور جوړېږي څنګه چې په خوله باندې ماشوم ته پی ورکړي او رضایي مور جوړېږي او داسې نه باقاعده دلایل مې باندې قایم کړو بیا الله دا علم سمندر داسې راپورته کړو ما عزتمندو تر اوسه پورې یو مسلک خلکو غلطو فرقو متعلق خاص کر هغه خلک چې صحابه کرامو پسې کنځلې کوي پر سره ابوبکر صدیق پسې حضرت عمر فاروق پسې اعلی حضرت امام اهل سنت په هغه وخت کې د شیعه مذهب پر رد کې څلور کتابونه ولیکل او وی فرمایي چې په شیعه کې مسلمان لټول دومره ګران دي لکه په کارغه کې چې سپینه باڼه لټول ګران دي دا یې اخر ټکی امام اہل سنت لدغه زمانه نه انګریز دور کې پہلا فتوا د شیعاګانو خلاف امام اہل سنت ورکړل چې دا هغه خلک دي چې په منبر رسول باندې ما صدیق اکبر چې د حضور په خطو کې پروت دی په منبر رسول باندې ما هغه عمر چې د حضور په خطو کې پروت دی دا کنځلې پسې کوي بدر کوي د اسلام سره هیڅ تعلق نشته سروکاري نشته بیا ماری زمونږ کرامو دینا بعد قادیانیت فرقه راپورته شوه په 1919 کې قادیان علاقې نه مرزا احمد قادیانی چنن سبا ډېر په شور او زور سره د دې خلکو ترکیانې بیا شروع شوي دي حالانکه زموږ د ملک پاکستان دې خلکو ته کافر ویلي دي ولې چې په حیثیت مسلمان مونږ دا ایمان دی چې نبی علیه السلام اخیرنی نبی دا او نبی علیه السلام نه بعد بل نبی راتلی نشي دا زموږ مسلمانو ایمان دی او چې څوک هم هسې ووایي چې راتلی نشي خو امکان شته دی دا هم اسلام دایرې نه خارج دی نو امام اهل سنت قرآن و حدیث په روشنۍ کې ما عزتمندو پنځه کتابونه د قادیانیانو په رد کې ولیکل پنځه کتابو کې قادیانیانو ته کافر وویل او ویې فرمایل چې دې خلکو اسلام سره هېڅ سروکار نشته دی بیا په اعلی حضرت دور کې طب او ساینس په اعتبار سره دا مسله پورته شوه چې لمر چې دی په ځي باندې ولاړ دی او ځمکه ګرځي اوس هم زموږ دا نادانان چې دي آینسټاین او د دې نورو قانونونو پسې ګرځي او خپل مسلمانو قانونونو پته نشته ورته دی قرآن پته نشته دی ورته بلکې دی په پټو سترګو باندې وایي حالانکه قرآن کې الله فرمایي ان الله یمسک السماء والارض الله ځمکه او اسمانونه نیسلي دي حضرت عبدالله بن مسعود دې په تفسیر کې فرمایي ای لا یتحرکو الله داسې نیسلي دي چې ځمکه او اسمان حرکت نه کوي نو ځمکه او اسمان حرکت نه کوي ځمکه اسمان حرکت نه کوي او قرآن سوره یاسین وګوره الله فرمایي والشمس تجري لمستقر لها لمر چې دی هغه روان دی لمر حرکت کوي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي روزانه 500 فرشتو لمر ته زنجیرونه ورچولي د مشرق نه مغرب طرف ته راکاږي نو امام اهل سنت صرف
فزمک ساکین کے دا جزمک ولاړ دا سلور کتابونه ولیکل سلور کتابونه او صرف قرآن و حدیث نه کړو بیان بلکې د هغه زمانه چې کوم ساینسدانانو ساینسي په اعتبار سره د هغوی خلکو رد وکړلو او ما عزت مندو قدرمندو بیا آواز په څومره ټایم کې یوزي تاسي د آواز کم از کم قوت څومره وي زیات نه زیات څومره وي اعلی حضرت په دې باندې باقاعده یو کتاب ولیکلو او دا یې ثابت کړ چې په فضا کې آوازونه موجود دي په هر موضوع باندې په شاه رضا خان صاحب په فتاوی رضویه شریف کې 50 علوم ذکر کړی دی 50 علوم عموما مونږ چې د فقه کتابونه وایو نو مونږ ته د پاک اووه قسمونه ذکر کېږي چا 15 ذکر کړي دي چا 5 ذکر کړي دي امام اہلسنت د قرآن و حدیث نا 105 د اوبو پاک اوبو قسمونه بیان کړل او بیا 105 کې د باقاعده جزئیه جوړې کړې چې دا کدو اوبو سره دا ملو شي نو داسې بشي کدا اوبو دې اوبو سره ملو شي نو داسې بشي ما عزت مندو دې علمي شاهکار د اوبو صرف د اوبو 310 قسمونه بیان فرمایي چې اوبو 310 قسمه باندې او په دې کې 156 قسمونه چې دي 156 قسمونه دا اوبو پاکي دي په دې اوبو باندې او 10 کېږي او غسل کېږي او دې نه علاوه دا نورې اوبه ناپاکي تو وایي چې داسې سړی دی له نظر نه تېر شوی دی داسې علم خاوند اعلی حضرت حفظ قرآن نه وکړه یو ورځ په لاره کې روان و یو کس ورته وویل حافظ صاحب راځه ټرین ته راوخېږه دی چېرته ټرین ته تلو یو سړي لاس ورکړ حافظ صاحب راځه ټرین ته راوخېږه نو دی په خپل زړه کې دی فرمایي زه نادم شوم چې ما ته حافظ وویل زه خو حافظ قرآن نه یم نن سبا لکه داسې یو ماحول جوړ شوی دی که نه زمونږ دا علم چې دی هغه یتیم شو یتیم داسې شو چې وروره د زمان د جمع نه علاوه څه نه وي زده پوه شوې او نه داسې خاص په علومو باندې عبور حاصل وي خو چې زمونږ ګورې ای اشتیاق کې خلک عالم نبیل فاضل جلیل پوه شوې نابغ الاثر شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سب لکه سپارې تلاوت چې کوي داسې نمونه پکې قطار کړي حالانکه هغه کې د مولانا ته مولانا ولې وایي دکې هغه هم نه وي چې مولانا ته مولانا ولې وایي بس خلک دي چې څو علم یتیم کېږي دومره خلکو جهالت سوا کېږي او عالم د دومره القابات یو سړی کامل نه وي او د دې لپاره شیخ القرآن والحدیث شیخ القرآن والحدیث څه ته ویلی کېږي دلت اعلی حضرت نه خو تپوس وکړه چې شیخ القرآن والحدیث څه ته ویلی کېږي چې هغه تا ته وضاحت وکړي په هر حال ما عزتمندو قدرمندو اعلی حضرت ته کس حافظ ویل او اتفاق سره اعلی حضرت فرمایي هغه ورځ ده 30 شعبان المعظم فرمایي زه په خپله داسې نادم شوم سړي ما ته حافظ وویل زه حافظ نه دا سړی دروغجن نه شي ماښام مې چې مونځ وکړلو ډوډۍ مې وخوړله کېناستم چې ماسخوتن اذانونه یې کول ما اولنۍ سپاره یاد کړه دې حافظې ته وګوره فرمایي چې ماسخوتن اذانونه یې کول اولنۍ سپاره مې یاده کړه او بیا مې په تراوو کې تلاوت کړله فرمایي چې 29 رمضان راتلو 29 رمضان په ماښام باندې الحمدلله احمد رضا پوره قرآن سینې ته الله داخل کړ باقاعده ریکارډ دی چې په 30 ورځو کې قرآن یاد کړی روزانه یوه سپاره یادول او بیا هغه بغیر د دور په تراوو کې تلاوت کول دا امام اهل سنت ته الله یو مقام او شرف ورکړی او ما عزتمندو داسې عظیم انسان تېر شوی دی 1000 کتابونه یې لیکلي دي 1000 کتابونه او باقاعده 50 علومو کې خو د باقاعدګۍ سره دسترس حاصل کړی دی یو ځل د تر مخه یو کس وي دا حدیث ضعیف دی نو اعلی حضرت په دې خبرې باندې ډېر زیات خفه شو وی ته د ضعیف حدیث له مقام نه څه خبرې ضعیف حدیث کې راوي صرف یو وي یا راویان
ولیکلو چې ضعیف حدیث څه ته ویلی کېږي. نو تو ووایه داسې نایاب انسان، داسې نایاب عالم دین چېرته مونږ په نظر تېر شوی نه دی. ما عزتمندو فتاوی رضویه شریف په 33 جلدونو کې یو کتاب د فقه موجود دی، په 33 جلدونو کې 33. او بیا په فتاوی شامی چې په شپږو جلدونو کې دی، دور مختار باندې رد المختار دی، او بیا رد المختار باندې فتاوی شامی علامه ابن عابدین حاشیه لګولې ده. او امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جد الممتار علی رد المختار علی در مختار باندې یو کتاب لیکلو په 30 جلدونو باندې په عربی په 30 جلدونو باندې چې له دوبۍ نه چاپ کېږي. دا یو نایاب کتاب مای عزتمندو. نبی علیہ السلام په علم غیب باندې په څلورو غنټو کې 120 صفحو باندې یو کتاب لیکلو الدولة المکیہ فی مادة الغیبیہ، او باقاعده د علمونو قسمونه پکې ذکر کړل چې یو عالم صرف کتاب کولو کې حق حیران پاتې شي. فتاوی رضویه شریف کې 86 کتابونو نمونه ذکر کړی دي، 86 کتابونو، او 86 زموږ د فقه د امام صاحب د مذهب غټ علماء ذکر کړی، او باقاعده نمونه نه ذکر کړي بلکې د الله په صفت کې د هغو نمونو نه معنی باسل دي او الله په صفت کې په خطبه کې ذکر کړي. صرف چې یو کس ځان ته عالم وایي او عربي باندې پوهېږي نو هغه په خطبه کې اعلی حضرت د خپل ځان مجبور کړي چې واقعي دا علمي شخصیت دی. او ما عزتمندو قدرمندو یوه ورځ یو سړي د تر مخه دا یو لفظ ذکر کړو چې دې لفظ مختلف تمام په وضاحت وکړه. اعلی حضرت ورته وفرمایل دا لفظ چې دی دا د عربی په عربو کې فصیح لفظ نه دی، او د عربي لس لغات ورته وښایل، په دې لس لغاتو کې ما دا لفظ رټولی دی خو ما ته میلاو شوی نه دی. اوس خپله سوچ وکړه چې دغه انسان ته الله تبارک وتعالی څومره علم ورکړی. اچھا بل دا یې طریقې کار دی چې کله هم اعلی حضرت یو موضوع متعلق یو کتاب لیکي نو دا صرف هغه کتاب نه تا ته د خپل مقصد ښایي، او بیا خدای داسې علم ورکړی ده چې بره هغه کتاب نوم ولیکي، هغه کتاب نوم که علم ابجد ته واړوي، په ابجدو کې اعداد راوباسي چې کوم سړی د ابجدو ماهر وي، علم ابجدو په ذریعې که هغه نوم ته اعداد راوباسي نو دې سره اعلی حضرت هغه کتاب تاریخ هم ښایي، هغه کتاب ورځ هم ښایي، او هغه کتاب ټایم هم ښایي چې دا کتاب ما په دومره ټایم کې لیکلی. اوس ته خپله سوچ وکړه داسې چې عالم تېر شوی دی، خو افسوس دا دی، امت نه ګیله دا دی چې مونږ خلک چې یو مونږ نه ګورو، مونږ د خپل مسلمانانو اسلام متعلق زمونږ مسلمانو دنیا متعلق کوم ریسرچ دی. اوس په یو کس راپورته کېږي چې بای دا مچ په دومره فایدې وي، د مچ هم فایده شته دی، ماشي هم فایده شته دی، حیات الحیوان نن نه 400 مخکې لیکلی شوی کتاب دی حیات الحیوان. د مچ هم فایدې ذکر کړي دي چې دا مچ الله څه لپاره پیدا کړی، مچ باندې باقاعده تحقیق کړی دی او د ده فایدې هم ذکر کړي دي. هغې کې یوه دا لیکلی دی چې کوم ماشوم ډېر جاړي نو د 3 مچانو سرونه به راغونډ کړي، وبېدړی ماشوم ته یې په ورغاړه کوي، بیا به نه جاړي. د مچ فایدې هم ذکر کړي دي. خو چې څوک مسلمان راپاسې که نه او کتاب خوب وایي، مونږ ته خو انګریز موبایل راکړو بس مونږ مسلمان ټول علوم په دې کې حاصلوو، خپل وخت پرې باندې ضایع کړو. ما عزتمندو زمونږ علماو هر شیز باندې باقاعده تحقیق کړی دی. اعلی حضرت نه یو عالم یو مسئلې تپوس وکړو چې ماښام کله کېږي نو د قبلې طرف نه یوه کرښه راپورته شي، یوه کرښه دا توره رڼا وي، توره رڼا پرېوځي نو دې سره ماښام روا کېږي که نه روا کېږي. نو اعلی حضرت د دې جواب په 34 صفحو کې ورکړو، 34 صفحو کې جواب ورکړلو. 105 دلایل په دې باندې قایم کړو چې څنګه سحر کې صبح کاذب وي، سحر کې چې اول سحر کېږي. اوس دا هغه مسلې دي چې تاسو ته نایاب ښکاري چې کله شپه وي او اول سحر کېږي
نو په اسمان باندې داسې یوه رڼا خوره شي 10 منټه 15 منټه 20 منټه اسمان باندې رڼا وي بیا اچانک تیاره شي ورپسې دا سهار نه وي دې ته صبح کاذب وایي دروغجن سهار دا نښه مونږ ته ښایي چې اوس سهار کېدو وار دی اوس سهار دی نه سهار کېدو دې نه بعد بیا 10 15 منټه تیاره شي چې بیا تیاره شي بیا له قبلې طرف نه یوه رڼا کرښه راشي داسې لمر راوچتېدو طرف باندې لاړه شي یو څو منټه بیا اچانک په اسمان باندې خوره شي او بل اسمان رڼا نه ډک شي دې ته صبح صادق ویلی کېږي نو اعلی حضرت وفرمایل چې څنګه سهار کېدو کې صبح کاذب وي دقسې ماښام کېدو کې هم ماښام کاذب وي لہذا په دې وخت کې ماښام نه راواقعېږي او مونځ به نه کوې 134 صرف 34 صفحاتو باندې 105 دلایلو په روشنۍ کې هم د دې مسئلې وضاحت کړی خپله سوچ وکړه چې د سړي ته خدای پاک څومره علم ورکړی څومره علم ورکړی چې یو سړی د قادیانیانو خلاف 15 کتابونه لیکي او د هغوی رد کوي او داسې نه سم رد یې بلیغ کوي قرآن او حدیث په روشنۍ کې نبي علیه السلام متعلق چا تپوس دې وکړو چې نبي علیه السلام په باقي انبیاو باندې افضل دی او باقی انبیاء باندې افضل دی په دې باندې تمام د دلیل راکا 500 حدیثونه په ټاک باندې ورته بیان کړل چې د نبی علیه السلام په ټول انبیاء باندې افضلیت باندې او د قرآن آیتونه ورته ذکر کړل په هر حال عزتمندو کرامو موږ ته پکار ده چې داسې زموږ په اسلام کې نایابه خلک تېر شوي دي لکه مجدد دین او ملت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله علیه چې هندوستان په یو بریلوي ښار کې دی پیدا شو 1856 عیسوي کې او 1272 سنی هجري کې هما عزتمندو پکار دي چې موږ د دې خلکو مختلف مطالعه وکړو سټډي وګورو چې یاره دا څنګه خلک تېر شوي دي چې هم یو طرف ته خلکو ته قرآن او حدیث باندې بل طرف ته خلکو ته ساینس او جیومټري بیانوي خلکو ته طب متعلق مسایل ښایي نو تحقیق کول پکار دي نو یقینا زموږ په معاشره کې به هم ډېر شانتې خلک اوس موږ که سوچ وکړو زموږ په نمبرو کې څومره خلک راپورته شو څومره ډېره نمبر یې واخیسته خو زموږ په معاشره کې چېرته ساینسدانان راپورته نه شو پوه شوې موږ چې څومره کارونه کوو د رکشې مستري نه واله زه تر انجینیر پورې غټ نه غټ انجینیر پورې هغه چې کوم غټ نه غټ انجینیر وي هغه به هم تجربه وي هغه به هم دومره تعلیم نه وي موږ ته ټول دا انپړه خلک دا کارونه کوي ما عزتمندو او وجه څه دی چې موږ تحقیق نه موږ علم دباو کړی دی موږ تعلیم دباو کړو تعلیم مو چې دی ماشوم ته مو کتابونه ور زیات کړل خو پې پوهېږي نه بستې مو دومره ورله غټې کړې لکه خلک باندې چې پیټه یې واړوې وړه یې نه شي پې پوهېږي نه بس چې ځي او راځي او یو روټین مو شروع کړی نه لږ دې وي ورته یې لږ خوره خو تل خوره چې لږ دی علم حاصلوي زموږ ماشومان به یو ورځ د مستقبل غټ خلک جوړ شي او که ته په یو ځای باندې ور مخکې کې نو موږ اکثر خلک کتلي زموږ په علاقه کې یو سړي پي ایچ ډي وکړه پي ایچ ډي کې دومره سټډي وکړله چې پي ایچ ډي ډګرۍ اخیسته هغه دی ورسره مینټل شو لیونی شو نو دې ډګرۍ څه ضرورت دی الله رب کریم دې موږ ته حق بیانولو حق اورېدل توفیق نصیب کړي